داسې دا مشران ناسي خپکیږي ما تاسو نن بابا د کعبې امامان جوړ شوي دي فکس ټیم له جمعات ته راځي او په فکس ټیم وځي مخکې به چېرته له 7 منټه جمعات کې تېر کړو ستاسو هم سوځئ ولې لس هلکان راټول شوي یو به پکې بوډا نیغ کېږي بله ورځ راته کلي کې چاوي یاره چې د پلانکي سپینګیري بوډا دی او وایي چې مړه د مولیانو خو هندوان ښه دي نه ما ورته چې یو سړی د هلکانو په مجلس کې ناسته کوي دا سپینګیري ناست دي هلکه سپینګیرو ستاسو په دور کې تاسو چېرته د بوډاګانو مجلس له ورغلي یئ یا هغه بوډاګان چېرته کشرانو سره ناست دي اوس یې تم توره نشه کوي هغه هم کوي وروره او په پردي دوکان کې د خپل په بل اړوي استاد جي مړه علماو چاله څه کړي دي علماو دا کړي دي ورته وګوره ته پوه شوې که نه هر سړي نه په خپل کردار کې تپوس کوه په ایمان ووایي چې دا څومره خدمت په خطه کې علما بې لالچه کوي قسم دی که ستا ابا او اجداد کړي وي دې کلي کې خو ډېر مشران وی که نه چېرته چاته پټۍ سپاره ختمه کړې ده وایي دا ټول بچي د قاري صاحب دي تاسو څه وکړل د خبرو د کنزلو د بهتانونو په ایمان وي تاسو د علماو څه مرسته کړې ده چېرته قاسم صاحب له ورغلي چې یاره تا سره په زرګونو طالبان دي یو واده کوي که نه کوي بچي له یو واده خلک کوي که نه کال مخکې منصوبې تړې که نه تړې یو دیګ پخوم دوه پخوم ډوډۍ کوم نه کوم وایي هغه ته ویم دته نه ویم هغه څه غم خادي شته د سره نشته دیګونه څلور پخې سوچونه کال مخکې کې لیکن لاړ شه په دارالعلوم شیرګړ کې ستا د لسو ودونو عمر طالبان روزمره رزق خوري چېرته ورغلی یئ چې په سوونو طالبان په زرګونو طالبان په سوونو استادان شیخ صاحب دې له تنها د کمې ورکوي د دې د رزق بندوبست د کم ځای نه کوي د ګیس او د بجلۍ بندوبست د کم ځای نه کوي که نه په دوکان کې به یو په بله خپه واړوه او کله نسوار دوکه او کله سرګټ لګوه ملیانه 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 ملیان دغه ته نري دا خو شکر وباسئ چې د عالم ستا جامو ته نه دی محتاجه شکر وباسئ چې ستا ډوډۍ ته نه دی محتاجه شکر وباسئ چې د عالم تا ته الله په هېڅ کې محتاجه کړی نه دی د الیکشن نه وړاندې زمونږ په علاقه کې یو ملګری و یاره جي په وټ به رانه نه خفه کېږي ما تاسو روزانه زه د کشمیري جنګ له بوځم داسې ده که هلکه د کشمیر جنګ له هم بوځو چې یو عام مسلمان درته کوڅې ته ودرېږي برید تاوی خو که د علم یو غر درته ودرېږي وشتاجي که نه وشتاجي که نه ور به شئ شیرګړ خلکو ور به شئ